الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور. جنرال نالج د دریم کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن بیسډ آن کریکولم 2020. ها د دریم کلاس ګلونو ماشومانو مونږ به نن وایو مونږه په پیلنۍ ویډیو کې هغه بله ویډیو کې لاست ویډیو کې مونږه یونټ 1 ویلو. نن به مونږ په دې کې کوم یونټ یا چپټر 2 چې دی هغه سٹارټ کوو. راځئ چې سٹارټ یې کوو. پیج نمبر 7 او چپټر نمبر 2 د دې څه نوم دی؟ ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس. ریسورسز څه ته وایي؟ ذرایع. اینڈ دیئر ٹائپس اور اس کی اقسام. ګوره ریسورسز تاسو ته زه د دې چپټر یو خلاصه غوندې وایم چې ریسورسز دې کې لومړی راځي. ګوره ریسورسز هغه څیزونه چې کوم الله تعالی پیدا کړي دي یا هغه څیزونه چې کوم د الله تعالی د انسان په ذریعه جوړ کړي دي او هغې نه هغه زموږ ضرورت پوره کوي. هغه ټول څیزونه په څه کې راځي؟ دا په ریسورسز کې راځي. ټیک ده. دې نه علاوه اوس دې نه علاوه ګوره هر انسان مکمل نه دی. ټیک ده. لکه هر یو انسان ته څه ضرورت شته. دا ټول انسانان چې دا په یو بل باندې ډیپینډنټ دي. یو انسان په بل باندې ډیپینډ کوي، بل انسان په بل باندې کوي. ټیک ده. لکه چاته د څه ضرورت دی او چاته د څه ضرورت دی. نو هر یو انسان ته څه ضرورت شته. دې د وجې دا ټول کمپلیټ نه دي. نو خامخا ریسورسز دي. بیا ما سره درې قسمه ریسورسز دي. دې کې موږ دې چپټر کې به نور څه وایو چې انټرډیپینډنس. انټرډیپینډنس څه ته وایي؟ انټرډیپینډنس هغې ته وایي لکه هر یو انسان یو خاص کار کوي. فار ایگزامپل یو ډاکټر دی، هغه په خپل سکل کې هغه سپیشلیسټ دی که نه، نو هغه ته اوس مطلب د کارپینټر ضرورت دی، ترکاڼ ضرورت دی، نو هغه به خامخا هغه ته ورځي، هغه سره به خبره کوي. نو دا مطلب یو بل ته د هر یو انسان یو بل ته ضرورت دی. نو دې څیز ته وایي انټرډیپینډنس. ټیک شو. نو دا ټول به دې چپټر کې به راځي او دا به په ترتیب سره وایو. ټیک شو. راځي. ګوره سټوډنټ لرنینګ آوټکمز دا د سټوډنټ دپاره دي. دا دې هغوی ریډ کړي او دا دې وګوري چې دې کې څه وایي. بیا راځي ریسورسز. ریسورسز وایي ذرایع. وایي those things which are utilized for meeting. those things هغه څیزونه which are utilized چې هغه استعمالیږي. utilize mean استعمال. for meeting or fulfill دې ته fulfill هم ویلی شي. پوری کرے the needs of our life چې زمونږ د لایف ضرورت دي are called resources. هغه څیزونو ته به څه وایي؟ resources. these are three kinds of resources. three kinds of resources دي. هغه څیزونه چې هغه مونږ استعمالو او زمونږ ضرورت دی هغه څیزونو ته، نو هغه زمونږ د لایف ضرورت پوره کوي. هغې ته څه وایي؟ resources. بیا راځي resources. ګوره لومړی څه دی؟ natural resources. natural resources مطلب د قدرتي ذرایع. دویم د human resources انساني ذرایع. او دریم د capital resources سرمایه وسایل یا سرمایه ذرایع. نو دا درې قسمه resources دي. راځو دی بل پیج ته. پیج نمبر 8 دې کې اوس ګوره لومړی د natural resources. natural resources څه ته وایي؟ ګوره قدرتي ذرایع. all those resources which are provided to us. هغه resources هغه ذرایع which are provided چې دینا provide څه ته وایي؟ دینا چې هغه موږ له راکړي دي to us همې by nature. قدرت الله تعالی موږ دپاره پیدا کړي، موږ له راکړي are called natural resources. هغې ته به څه وایي؟ natural resources. human beings have no role. په human being انسانانو have no role په دې کې هیڅ رول نشته. رول mean کردار. in the provision of these resources بدی resources کی provision mean فراهمی. مطلب دا natural resource کی د human هیڅ رول نوی. دا الله تعالی پیدا کړی وي او دا د الله دې ته څه وایي؟ natural resources. of these resources. natural resources include natural resources کې څه شامل دي؟ water اوبه چې شوي، land زمین، air هوا او forest جنگل. mineral څه ته وایي؟ معدنیات. معدنیات کې څه راځي؟ تیل، کویلا، ګیس وغیره. دا په څه کې راځي؟ معدنیات کې. ریورز او کوم دریاګانې چې دي and oceans او کوم سمندرونه چې دي ایټسټرا. دا ټول په څه کې راځي؟ دا په natural resources کې راځي.
Now that Pakistan has plenty of natural resources, Pakistan چې د plenty बहुत زیاده مطلب په پاکستان کې ډېر زیات natural resources دی الله تعالی پیدا کړی دي. د second largest salt mines کوم second largest salt mine چې دی د نمک کان چې دی are situated in کیوړه هغه کوم situated mean واقع هونه in کیوړه په کیوړه کې موجود دی. نو دا ډېر غټ نعمت دی کنه. ای تصویر کې تاسو وګورئ د ګوره مختلف resources دی ګوره دې ته وګوره بیا دې ته وګوره او بیا دې ته وګورئ. نو دا ټول زموږ ضرورت دپاره دي دا زموږ لایف کې استعمالیږي. بیا دویم راځي ګوره هیومن ریسورسز. هیومن ریسورسز کوم انسانانو انساني کوم ذرایع چې هغه ریسورسز ښه. د سکل څه ته وایي قابلیت مطلب د سکل قابلیت سپیشلایزیشن کسی کام میں مهارت لکه یو کس چې په څه شي کې مهارت لري هغه ته څه سپیشلایزیشن. فار ایگزامپل ډاکټر دی نو هغه په ډاکټرۍ کې سپیشلیست دی. دې نه علاوه یو مصري دی نو هغه په مصري کې سپیشلیست شو. دې نه علاوه نور څه راځي که نه انجینیر دی په انجینیرنگ کې سپیشلیست دی. دې ته وایي کسی کام میں مهارت. an ability اور قابلیت of doing a job is called چې هغه یو کار کوي نوکری کوي جاب کوي هغه کار ته به څه وایي ریسورسز. هغه ریسورسز دی هغه زموږ ذریعه ده. هیومن مطلب تیری هیومن خدمت کوي each other in different ways مختلف طریقو باندې د یو بل خدمت کوي هیومنز. فارمر ګرو کراپس څنګه چې لکه کسان کراپس کري هغه بیا غټیږي هغه بیا مختلف طریقو سره هغه خیال ساتي. کارپینټرز میک چیرز اینڈ ټیبلز او کوم کارپینټر چې کارپینټر څه ته وایي کارپینټر وایي ترکان ته ټیک ده نجار ته یا بړی ورته وایي. نو کارپینټر چې کله کوم ټیبلز او میکس کوم ټیبلز او چیرز چې دي هغه جوړوي. ګوره پولیس پروټیکټډ پیپل او پولیس چې دی هغه حفاظت کوي د خلکو. ډاکټر ټریټ پیشنټس او ډاکټر چې دی هغه علاج کوي د مریضانو. فارمرز کارپینټرز ګوره دا ټول پکې راځي. فارمر کسان کارپینټرز نجار پولیس and doctors دا هم پکې راځي are included in human resources. دا ټول په human resources کې include دي شامل دي. دا وګوره دا ډاکټر دی ګوره چیک اپ کوي د پیشنټ. دا کارپینټر دی لګیا دی او دا کسان دی بوټو کې خپل دوی شیندي او خپل پروټیکشن مطلب خپل پټي خیال ساتي. اوس راځو دی بل پیج ته. پیج نمبر 9 capital resources. capital resources څه ته وایي دا دریم نمبر د resources type دی. capital وایي سرمایه او resources mean وسایل. نو capital resources are those man-made things. capital resources هغه resources دي man-made things انسان کی بنائی ہوئی چیز کوم چې انسانان جوړ کړي وي. which generate wealth or money چې هغه موږ له پیدا کوي wealth or money دولت or پیسې. for example dams, vehicles, factories and machines etc. For example سره dams پیژنئ بچې د تصویر کې تاسو ګورئ دا dams دی. vehicles د پکچر کې ګورئ and factories او دا factories دي and machines etc. او مختلف قسمه ماشینونه لکه دا اوس یو ماشین دی ګوره. نو دا ټول په څه کې راځي دا په capital resource کې راځي man made things دي دا ها. بیا راځي ګوره activity سرګرمي. collect pictures of natural human and capital resources. تاسو کلیکټ کوي تصویران د natural human and capital resources چې کوم دي man made things دي او make an album of these pictures. او هغې نه یو البم جوړ کړئ. البم مین یو کاپۍ راولئ هغې کې تصویران ولګوئ او هغې کې مختلف څیزونه دا کوم پکچرې چې موږ تاسو ته یادې کړي د دې پکچرې تاسو ولګوئ نو یو البم به دې نه جوړ شي. نو دا تصویران به تاسو سره پراته وي. بیا راځي ګوره goods and services. goods څه ته وایي چیز یا اشیا and services mean نوکریا. اوس لومبی راځي goods. we need many things in our daily life. موږ ته ضرورت دی د ډېرو څیزونو زموږ په daily life کې. these things are the products of natural. دغه څیزونه د products مختلف څیزونه دي of natural د natural and man made resources او کوم چې انسانانو جوړ کړي دي هغه څیزونه دي هغه موږ ته ضرورت دی په لایف کې. these are material things او دا چې دا material things دي مختلف مادې نه جوړې دي مادي چیزې. they are called goods او هغې ته څه وایي goods. for example bread mean roti. fruits
پاله and shoes or جوتې etc. دا په څه کې راځي؟ دا په ګوډس کې راځي. ها بیا سره راځي سروسز. سروسز مین خدمت کرنا، نوکری آیا. ګوره people serve one another in different ways. خلک چې دي هغه خدمت کوي د یو بل in different ways په مختلفو طریقو باندې in their daily life. په دغه daily life کې روزمره زندگی کې فار ایگزامپل ډاکټر، فار ایگزامپل سره ډاکټر چې لګیا دی دا خپل کار کوي، خپل سرویس کوي، دا ګوره خدمت کوي کنه. ټیچر چې دی ګوره دا خلکو ته سبق ښیي لګیا وي، نو دا د سرویسز دی، دا د کار دی، د پیشه ده. ټیلر شو، درزي شو، and کارپینټر او کم ترکان چې دی ایټسټرا. دیز آر کار سرویسز. دا په څه کې راځي؟ دا په سرویسز کې راځي. ټیک شو؟ دې تصویر کې تاسو وګورئ. ها بیا راځي لاندې یو بل اکټیویټي ده. ګوره below is a list of goods and services. Separate them and write them in their respective column. لاندې ما سره goods and services راکړي دي، هغه وایي تاسو سپریټ کړئ او د دې کوم خپله کالم دی په هغې کې ولیکئ. ګوره څه راځي لومبی repairing bicycle. repairing bicycle څه دی؟ دا سرویسز دی، دا به تاسو ولیکئ repairing bicycle په سرویسز کالم کې. بیا راځي ګوره polishing shoes. polishing shoes څه شی دی؟ دا هم سرویسز دی، دا خدمت دی، نوکری ده. بیا راځي ګوره کمپیوټر چې دی ګوډز دی، دا یو سیز دی. بیا راځي چیر دا هم یو سیز دی. ټیچینګ سره دا په سرویسز کې راځي. ټریکټر دا یو سیز دی، ګوره ټریکټر چې ورته وایي نو دا په ګوډز کې راځي. بیا سره راځي ایگزامینیشن آف ټیت. کوم د غاښونو چیک اپ چې کوي دا څه راځي؟ دا په سرویسز کې راځي، دا به دې کې ولیکئ. بیا ورپسې بل راځي ډرایوینګ په څه کې راځي؟ دا هم په سرویس کې راځي، ډرایور دی ګوره. بیا راځي پنسل یو چیز دی، کار چې پې مونږ لیکو. ټیک شو؟ دا په ګوډس کې ولیکئ. بیا راځي چاکلیټ چې ورته مونږ وایو، چاکلیټ خورئ که نه؟ نو دا هم یو چیز دی ګوره، دا په څه کې راځي؟ ګوډس کې. دا پیج نمبر 9. ښه اوس راځو دې بل پیج ته. پیج نمبر 10 بل اکټیویټي دی دلته وایي prepare a list of 5 goods and 5 services of your area. تاسو یو لیست جوړ کړئ او هغې کې 5 ګوډز ولیکئ، څیزونه ولیکئ، او 5 سروسز او کوم 5 نوکري چې ده خدمت کول دي هغه څیزونه هغې نومونه ولیکئ. دا ستاسو اکټیویټي ده، دا به تاسو پخپله وکئ او بیا موږ ته کمنټس کې ووایئ. صحیح ده؟ بیا راځي ګوره بایر اینډ سیلر. بایر څه ته وایي؟ ګاهک ته. اینډ سیلر څه ته وایي؟ بیچنې والا. لکه یو ګاهک شو او یو خرڅولو والا شو. ټیک شو؟ لکه فار ایگزامپل اوس یو پیو فارم دی، پیو والا سره خرڅولو والا دی کنه، او چې مونږ ورشو مونږ یې اخلو نو مونږ ګاهک شو، نو مونږ بایر شو، او هغه فارم والا څه شو؟ هغه سیلر شو. ټیک شو؟ د دې څه معنی راځي؟ بیچنے والے یا بکنے والے. human need many goods and services to live. human انسانان ضرورت دی مختلف goods چیزونه and services او مختلف نوکرانې to live چې ژوندي وي، مختلف کارونه کوي کنه. they cannot make everything themselves. ځکه چې هغه هر یو چیز په خپله نشي کولی، لکه هر یو کس بل ته ضرورت دی. therefore they buy goods and services made by other people. د دې د وجې دا به څه اخلي څه څیزونه او یا به څه کار کوي د نورو خلکو. ټیک شو؟ مطلب ما تاسو ته پیل هم ویلې چې انسان کمپلیټ نه دی، مختلف چاته د څه ضرورت دی او چاته د څه ضرورت دی، نو دا به کارونه کوي او بیا به څه اخلي. in this way they are called buyers. دې د وجې دې ته څه وایي؟ buyers. similarly the one who sells goods. دغه شان د one چې هغه څوک چې څوک څه خرڅوي څیزونه and services is called a seller. چې څوک څه خرڅوي کوم څیزونه هغې ته څه وایي؟ goods. او څوک څه سروس کوي یو چیز خدمت کوي دغه کې هغې ته څه وایي؟ seller. هغه بکنے والا. ٹھیک شو؟ دې تصویر کې تاسو ګورئ یو بازار دی، ګوره څوک بایر دی او څوک سیلر دی. ګوره دا غټ بازار دی، څوک څیزونه خرڅوي او څوک اخلي، هر چا خپل خپل ضرورت دی. بیا ورپسې راځي انټرډیپنډنس. انټرډیپنډنس څه ته وایي؟ باهمي انحصار. ټیک ده؟ په یو بل باندې چې کوم انحصار کوي انسان دې ته څه وایي؟ انټرډیپنډنس. ګوره we cannot do all the jobs ourselves. وایي مونږه کوم ټول کارونه چې دي هغه نشو کولی، څه
صحیح ده nor make everything we need او دغه شان مونږ چې څه ضرورت دی هغه ټول هر څه مونږ نشو کولی ځکه چې مونږ ټول کمپلیټ نه یو او مونږ ته چې د څه ضرورت دی نو هغه ټول په یو ځل نشو انجام ته رسولی ټیک ده therefore we need other persons د دې د وجې مونږ ته د نورو خلکو ضرورت دی this is called interdependence او دې ته څه وایي interdependence for example زه یو ټیچر یم نو دا ټیچر صحیح ده خو زما او ډاکټر ته ضرورت راځي که نه نو د ډاکټر خپله پیشه ده خپل سکیل دی زه به هغه له ځم هغه کار دا دی چې هغه به ما چیک کوي هغه به تاسو له علاج کوي نو دا ګوره د ټولو خلکو یو بل ته ضرورت دی نو دی this is the سوی interdependence consider the case of sugar تاسو وای consider کوي ځان پوي کوي د case of sugar لکه څنګه چې چینی جوړیږي sugar څه ته وای چینی ته from farmer to shopkeeper دا شان د کسان نواله تر دکاندار پورې how many people are involved in its preparation دې کې تقریبا څومره خلک انوالو وي شامل وي په دې تیارولو کې شوګر کې تاسو اگزامپل واخلئ لکه چې کله دا شوګر جوړیږي ګوره اول زمیندار وي هغه ګنې وکړي ګوره پټي کې وکړي هغه بیا غټ شي هغه بیا میلونو ته لاړ شي بیا دغه شان هغه صفا کړي هغې نه جوس وځي بیا بورو کې بندوي او چیني ته جوړه شي او دا نو دا ټول ګوره ډېر لانګ پروسس دی ٹھیک ده نو دا داسې معمولی کار نه دی نو دې کې د ډیرو کسانو ضرورت وي او دغه مرحلې نه چې دا پات شي بیا بورو کې راشي او دا بیا چینی شي ٹھیک ده نو دا ټول په زرګاو په سلو خلکو دې کې موجود وي دا ټول یو بل ته ضرورت دی نو دغه دې ته څه وایي انټرډیپنډنس بیا راځي سکیرسټي څه ته وایي قلت یا کمی د یو څیز کمی وي یا قلت وي هغې ته څه وایي سکیرسټي ٹھیک ده لکه فار ایگزامپل یو ځای کې بجلی ده هغه نشته بیخي کمه ده نو انسان دی که نه بعضې خلک غریبانان وي بعضې مالدار وي نو د چا چې وس کېږي هغه خو به ځان ته جنریټر وغیره هر څیز به برابر کړي خو د چا چې وس بیا نه کېږي نو هغوی بیا ځان ته هغه ډیسي پکې لګوي نو هغه څیز د بجلۍ کمی رالی که نه نو دوی چې به دغه څیز ګزاره کوي دې ته وایي سکیرسټي when goods resources and services چې کله کوم څیزونه او resources ذرایع and services او نوکری are less than required people face problems are کم شي less mean کم شي than required چې ضرورت people face problems نو خلک بیا دغه پرابلم سره مخامخ کیږي چې کله دغه ضرورت څیزونه موږ سره کم شي This situation is called scarcity او this situation ته څه وایي scarcity چې زمونږ په کار وي او هغه څیز کم شي نو قلت راشي کمی راشي نو دې ته وایي scarcity for example یې څه راکړی sometimes there is scarcity of petrol بعض اوقات چې کله د پټرولو قلت راشي یا کمی راشي sugar and flour او د شوګر د چینی یا کوم د وړو کمی راشي نو دې ته څه وایي سکیرسټي صحیح ده لکه اگزامپل ګوره چې تاسو پټرول کم شي که نه څنګه قلت راشي ګاډي واړي ودرېږي او خلک پمپونو له ځي او مختلف ځایونه را پیدا کوي او که نه وي بس ایسته ګاډي ودرئ بس بیا په موټرسایکلو یا په ګاډو کې نه ګرځي فار ایگزامپل بیا په سایکلو ګرځي که نه نو دوی دغه سکیرسټي د وجې دغه څیز ته تیار شو شوګر اینډ فلور دا ټول پکې راځي ښه راځو اوس دې بل پیج ته پیج نمبر 11 دی کې څه دي ګوره دې تصویر کې تاسو وګورئ دا وګورئ یوټیلیټي سټور دی خلک ورته ولاړ دي قلت راغلی دی دې کې مختلف څیزونه میلاویږي غوړي چیني مالګه هر څه دې کې میلاویږي په ښه ریټ باندې خو چې کله قلت راشي خلک بیا دغه ځایونو ته ځي په ارزان ریټ یې اخلي دغه شان دلته دې بل تصویر کې تاسو وګورئ دا وګوره پمپ دی تیل کمی راغلی دی سکیرسټي راغلی دی د پټرولو نو خلک داسې رش جوړوي او مسله وي ټول خلک دې پرابلم سره مخامخ وي بیا ورپسې راځي لاست نمبر وایي اکنامک چویس نو چې کله دا هر څه وشي انټرډیپنډنس وشي سکیرسټي نو بیا مونږ څه کوو اخره کې اکنامک چویس ته راشو اکنامک چویس څه ته وایي اقتصادي انتخاب ګوره in general people do not have enough resources بعضو خلکو هغوی کوم resources دي هغه نه کافي enough mean کافي resources mean ذرایع they want to buy different things هغه غواړي چې زه مختلف څیزونه واخلم they fail to buy things هغه په هغه څیز کې فیل کېږي چې څیزونه واخلم when they desire due to lack of resources چې هغه خپل ذریعه ته وګوري ځان وګوري نو هغه بیا هغه څیز نه پاتې شي هغه ذریعه نه پاتې شي lack of resources ذرایع کې کمی scarcity
قلت یا کمی and increasing price of things او دین علاوه هغه کو یو چیز اخلي یا هغه سره د پیسو کمی وي یا هغه چیز دومره ګران وي چې دای وانخلي نو price of things دومره های وي چې هغه کم چیز ضرورت وي هغه وانخلي په بل څه گزاره وکړي therefore they buy substitutes therefore they buy اسی طرح دا اخلی بیسی substitute ته for example د یو چیز ته ضرورت دی هغه چیز ډیر ګران دی او هغه د دې په ځای بل څه واخلي ارزان واخلي کمزوري واخلي او کار پې تیر کړي نو دې ته څه وایي substitute of those things دغه چیز this is called economic choice او دې ته څه وایي economic choice اقتصادي انتخاب for example یې څه ورکړی دی people use bicycle چې کله خلک بایسایکل استعمالوي when petrol is expensive چې کله پټرول ګران شي نو بایسایکل خلک به استعمال کوي ولی پټرول ګران وي هغه نشو سپورټ کولی دین علاوه fans are used چې پکې کله خلک استعمالوي are used instead of air conditioners د ایر کنډیشنر په ځای خلک بیا پکې استعمالوي ولی دوی دومره نشي سپورټ کولی چې ایر کنډیشنز واخلي دوی په څه باندې گزاره کوي پکې باندې گزاره کوي د هغې متبادل ٹھیک شو نو دا په اکنامک چویس کې راته امید لرم تاسو ټول به دې ځای پورې پوه شوي وئ او ویډیوز نه به تاسو خوندونه اخلئ دا به ټول تاسو ګورئ نو تاسو خپل پریپریشن کوئ د پیپر دپاره د ویډیوز ګورئ او ځان پې پوهوئ څه قسمه پرابلم وي تاسو کمنټس کې ویلی شئ انشاءالله بله ویډیو کې به مونږ د دې کم کی پوینټس دي او ایکسرسایز دی هغه به تاسو ته کوو دې سره مونږ له راکړئ اجازت د الله حافظ